بسم الله الرحمن الرحیم. بیټي نیومن سیسټم ماډل دا زموږ سره یو ګرینډ تیوري ده د نرسنګ، کوم چې یو فیمیل جوړه کړې ده. د هغې نوم دی بیټي نیومن. ښه، د دې چې کوم هسټري ابجکټیوز دي د دې تیوري هغه دا دي، او د دې چې کومه هسټري ده نو هغه دی بیټي نیومن ا کمیونټي هیلث نرس پروفیسر اینډ کاونسلر. دا چې کومه ښځه وه دا کمیونټي نرسه وه، پروفیسره وه، کاونسلره وه. په 1924 کې په ان لیول کې پیدا شوې وه، او بي ایس نرسنګ یې په 1957 کې کړی، او ایم ایس منټل هیلث پبلک هیلث کې کړی دی. په کومه یونیورسټۍ کې؟ په یو سی ایل ای یعنی یونیورسټي اف کیلیفورنیا اف لوس انجلس نه په 1966 کې کړی. پی ایچ ډي په کلینیکل سایکالوجي کې کړله، او مړه شوې ده په 13 نومبر 2008 کې. چې کوم کور ایډیا ده هغې دا ده چې انډیویجول کوم چې انټریکټ کیږي، یعنی یو کس هغه چې هغه د هغې کوم انټریکشن راځي د انټرنل او ایکسټرنل انوایرمنټ سره، او د هغې کې چې کوم سټریسر وي د هغه د وجې نه هغه پیشنټ ایلنس طرف ته ځي. نو د دې تیوري چې کوم ګول دی، بیسیک ګول هغه دا دی چې یو پیشنټ چې دی نو هغه د ایلنس نه بچ کي، یعنی هغه ښه والي طرف ته بوځي. اوس دلته د نرس کردار څه دی؟ په دې کې د نرس کردار دا دی چې هغه اسسمنټ وکړي د کلاینټ اسسټ کي، او بیا چې څومره سټریسرز دي هغه معلوم کړي، که هغه انټرنل وي په انسان کې او که بهر انوایرمنټ کې وي هغه معلوم کړي. د هغې نه پس چې دی نو هغه نرس چې دی امپلیمنټ کړي چې کوم سټریس ریډیوس کړي د پیشنټ، او یو پیشنټ ته چې دی نو داسې کنټرول ورکړي چې هغه خپل انوایرمنټ سټریسر چې دی نو هغه په خپله مینیج کولی شي، او خپل صحت په خپله مینټین وساتي. Beatty Newman system models. Beatty Newman system model provide a comprehensive, flexible, holistic and system-based perspective for nursing. دا تیوري چې کوم ماډل دی دا پرووایډ کوي زموږ سره کمپریهنسیو، یعنی په ډیټیل کې، او فلیکسیبل وي، یعنی دا چینج کېدی را چینج کېدی شي، او هولیاسټیک یعنی ټول باډي چې څومره کیر وي هغه راکړي، او سیسټم بیس پرسپیکټیو مطلب دا دی چې یاره اووروال وی کې دا زموږ سره چې کوم نرسنګ پریکټس دی، یعنی په نرسنګ کې یا په هیلث کیر کې چې نرسنګ کوم پریکټس دی یا کوم کیر پرووایډ کوي هغه سیسټم بیس داسې چې پرایمري سیکنډري ټرشري داسې چې کوم کیر دی هغه پرووایډ کوي. ټیک ده. اټ فوکس اټینشن on the response of the client system to environment stressor. او دا تیوري چې دا زموږ سره فوکس کوي د کلاینټ پر ریسپانس سره، یعنی په کوم د انټرنل یا ایکسټرنل انوایرمنټ سره چې کوم د سټریسر راغلی وي هغه پیشنټ ایلنس طرف ته بوځي، او د پیشنټ هغې ته څه ریسپانس وي نو په هغې باندې دا تیوري فوکس کوي. اوس دا کومه تیوري چې کوم ماډل دی دا د څه په بیس دی؟ نو دا د وایي چې د انډیویجول ریلیشنشپ ټو سټریس، یعنی د دې خبرې مطلب دا دی چې څنګه یو انسان یا یو پرسن یا یو انډیویجول هغه کنیکټ شوی دی د داسې څیزونو سره چې هغې سټریس کاز کړی، یعنی فاینانشل پرابلم دی ورته، یا څه داسې پریشانیانې دي چې هغې د وجې نه هغه ته سټریس کاز شوی دی، نو د دې په بیس باندې تیوري جوړه شوې ده. بل د ریاکشن ټو اټ، اوس چې کوم پرسن دی هغه د سټریس ته څه ریاکشن وي د هغه یا څه ریسپانس ورکوي، صحیح ده، هغې باندې په فوکس کوي. یعنی نرس به دلته دا کار کوي چې یو انډیویجول ته سټریس کاز شوی دی نو هغه به دا ګوري چې یار دا سټریس د څه د وجې نه کاز شوی دی. اوس که دا سټریس کاز شوی دی نو د پیشنټ یا د کلاینټ ریاکشن د سټریس ته څه دی. بیا د ریکنسټیټیوشن فیکټرز دیټ آر ډاینامیک ان نیچر. د دې خبرې مطلب ریکنسټیټیوشن مطلب دی ریکوري. اوس یعنی د انسان هغه باډی کې چې خپل یو نیچر دی چې هغه په خپل ځان کور کوي، یعنی ریجنریشن کوي یا ریکوري طرف ته خپل ځان بوځي، نو په هغې باندې به نرس چې دی نو هغه فوکس کوي. یعنی دا هغه پروسس دی د انسان چې په هغې کې ریکوري کېږي، ښه والي طرف ته ځي، دا ډاینامیک ان نیچر وي، یعنی چینج کېدی را چینج کېدی شي، صحیح ده. نو دا د دې دریو څیزونو په بیس باندې دا تیوري جوړه شوې ده چې نرس چې دی به فوکس کوي په سټریس او د انډیویجول ریلیشنشپ باندې، بیا د هغې په ریاکشن باندې، او بیا د هغې په ریکوري باندې. سمپل داسې خبره دا ده چې each person interacts with the external and internal environment forces and stressor. یعنی مونږ څومره چې پرسن دي هغه د انټرنل او ایکسټرنل انوایرمنټ چې کوم فورس سټریسر دي د هغې سره انټریکشن وي، یعنی مطلب کوم چې د صحت د انسان دننه او بهر څومره
stressor یا forces وي هغې سره د یو انسان انټراکشن وي. بله خبره دا دی هر theory also discuss three prevention is intervention level. په دې تیوري کې چې دی نو درې قسمه prevention discuss شوي دي کوم چې مونږ هغه بیا intervention کوو یعنی هغه implement کوو په هر یو لیول کې نه primary د secondary د tertiary دی دا درې قسمه preventions دي with purpose of achieving optimal wellness. د دې مقصد دا دی یعنی د دې درې وړو prevention مقصد دا دی چې مونږ په د یو پرسن یا چې کوم کلاینټ یا یو پیشنټ دی هغه خوالي ویلنس خوالي طرف ته بوځي یعنې د هغه صحت پې اچیو کو د النس نه ویلنس طرف ته بوځو. پرایمري پریونشن کې مطلب دا دی چې د ډیزیز نه مخکې کوم تاسو پریونشن کوئ یعنې داسې ریسک فیکټر وي چې هغه ډیزیز کاز کوي او هغې ته مونږ داسې بیریر جوړ کړو چې هغه ډیزیز کاز نه کړي نو داسې پرایمري پریونشن شو. سیکنډري پریونشن داسې دی چې فرض که چاته یو ډیزیز لګېدلی دی او د ډیزیز نه پس چې ته هغه له څه کوم ټریټمنټ ورکوي یا پریونشن کې د هغې چېرې نور کمپلیکیشنز را نشي د هغې سره نو هغه ته سیکنډري. ټرشري پریونشن داسې دی چې یار د هغه هیلث چې دی نو واپس دوباره ریکورۍ طرف ته راشي یعنی د ټریټمنټ نه پس چې کوم پریونشن دی هغې ته مونږ ټرشري پریونشن وایو. صحیح ده. په دې کې مونږ چې دی نو فزیکل تھراپي ورکو او سپورټ نوټ دی ورکو. اوس د دې تیورۍ چې کوم ایزمشن دی هغه سټارټ شوی په ټولو کې اولنی ایزمشن د ایچ کلاینټ سیسټم از یونیک یعنی د هر یو کلاینټ سیسټم چې دی سیسټم مطلب د هغه کوم باډي دی باډي سیسټم هغه دی یونیک جدا دی ټیک ده یو یونیک کوالټي دی ا composite of factors and characteristics within a given range of responses contained within a basic structure. د دې مطلب دا دی چې انسان کوم باډي ده هغه د مختلف فیکټرز او خصوصیاتو نه جوړ ده چې کوم د یو حده پورې ریسپانس ورکوي یعنی کوم سټریسرز وي یا کوم کمپلیکیشن راځي د هغې ته چې څومره ریسپانس ورکولی شي د یو حده پورې هغه ورکوي within and contained within the basic structure. کوم چې زموږ سره دا کلاینټ سیسټم چې دی نو مشتمل دی په یو بیسک سټرکچر باندې کوم چې باډي دی. صحیح ده. او د دې چې دویم ایزمشن دا دی چې many known unknown and universal stressor exist مطلب دا دی چې ځینې نون وي او ځینې اننون وي او ځینې یونیورسل سټریسر چې دی هغه موجود دي. نون هغه دی چې تا ته پته وي یعنې جابلیس وي تا ته د دې خپله پته اننون داسې دی چې هغه هایډ وي یار تا ته د هغې پته نه وي. صحیح ده. یعنې کوم ریسک فیکټر چې دي تا هغه نه یې آیډنټیفای کړي نو هغه زموږ سره اننون دي. یونیورسل ريزسټر کوم چې د یونیورسلي اوور د ورلډ کې یعنې کوم چې ډیولپمنټل چینجز راځي یا کلچر پریشرز وغیره وي دا څومره سټریسر چې دی یا exam stress وغیره دا څومره چې دي که نه دا زموږ سره په دې یونیورسل سټریسر کې راځي exist دا موجود دي. each differ in its potential for disturbing a client usual stability level or normal line of defense. اوس دا څومره چې سټریسر دی نون دی اننون دی یونیورسل دی دا د یو بل نه مختلف دي کوم چې د یو کلاینټ ویلنس یا مطلب د هغه هیلث چې دی نو هغه ډسټرب کوي یا کوم نارمل لاین اف ډیفنس دی هغه خرابوي. کله د نون اننون یونیورسل سټریسر راشي د هغې د وجې نه زمونږ چې کوم ویلنس دی هغه النس طرف ته ځي یعنې ډسټرب کېږي. دا دویم ایزمشن دی. د دې نه پس بیا دریم ایزمشن ډسکس کوو. دریم ایزمشن دا دی چې man is composite of the interrelationship of the four variables. مین مطلب دا دی هیومن بینګز یا یعنې ټول مخلوقات یا دی چې دا جوړ دي د انټر ریلیشنشپ یعنې یو بل کې ریلیشنشپ دی د څلور ویریبلز یا ډایمنشن نه کوم چې بایولوژیکل دی سایکولوژیکل سوشل کلچر او ډیولپمنټل یعنې د دې څلور څیزونو نه زموږ سره یو هیومن بینګ جوړ شوی دی انسانان جوړ شوي دي which are all at time present کوم چې په at a time دا ټول present وي په یو هیومن کې. صحیح ده. assumption 4 نمبر بیا دی when the flexible line of defense is no longer capable for protecting the client system against the environment stressor the stressor break throughout the normal line of defense. زموږ په باډي کې درې نارمل لاین
درې ډیفنس دي. اولنی دی فلیکسیبل لاین اف ډیفنس، دویم دی نارمل لاین اف ډیفنس او دریم دی ریزیسټنت لاین اف ریزیسټنس. دا درې قسمه لاین اف ډیفنس دي چې کوم زمونږ باډي پروټیکټ کوي. زموږ مطلب دا دی چې کله زموږ سره فرست لاین اف ډیفنس د دې ایبل نه وي چې هغه پروټیکټ کړي د کلاینټ سیسټم یعنی زموږ باډي، نو بیا داسې وي چې کوم انوایرمنټل سټریسر وي هغه راځي او زموږ چې نارمل لاین اف ډیفنس دی نو هغه ډسټرب کوي، خراب کوي، بریک کوي یعنی کراس کوي. ټیک ده. پنځم assumption به څه دی؟ each client system has evolved a normal range of responses to the environment that is referred to as normal line of defense. هر یو کلاینټ یا د کلاینټ سیسټم چې دی هغه جوړ شوی دی د نارمل رینج اف ریسپانس. دا کوم چې موږ وختي ویلو چې یو سټریسر د انوایرمنټ یو داسې سټریسر راشي چې هغه زمونږه د هیلث چې دی په هغې اثر پریواسي او ویلنس طرف ته لاړ شي، نو زمونږ د باډي یو نارمل رینج چې هغه د هغې لپاره ریسپانس ورکوي، دا جواب ورکوي، د هغې خلاف فایټ کوي. نارمل لاین اف ډیفنس کین بی یوزد as a standard from which to measure health deviation. زموږ چې کوم نارمل لاین اف ډیفنس دی دا مونږ یوز کوو as a standard چې هغه باندې مونږه د هیلث ډیویشن یعنی هیلث کې چې څومره چینجز راځي هغه مونږه میجر کوو. چې یاره فرض کوو زمونږ بي پي ګورو، بي پي چې کوو چې یاره هغه ډاون شوی ده که انکریز شوی ده، یعنی د هغې چې کوم ډیویشن چینجز د هیلث کې چې څومره ایشوز راځي ویلنس یا النس طرف ته ځي، نو هغه مونږه د دې په ذریعه باندې ګورو. دې نه فسته بیسیک ایزمپشن کې زموږ سره هغه درې پریوینشن دي کوم چې موږ وختي ډسکس کړي چې پرایمري پریوینشن دی، سیکنډري دی او ټرشري پریوینشن دی کوم چې هایرارکي بیس باندې موږ دا وایو. اولنی دی پرایمري پریوینشن. پرایمري پریوینشن څه ته وایي؟ relates general knowledge applied to a client assistant to identify stressors before they occur. یعنی دا هغه پریوینشن دی کله چې سټریسر نه وي راغلی، یعنی د سټریسر د راتلو نه مخکې چې کله مونږ د کلاینټ اسسمنټ وکړو هغه ته جنرال نالج ورکړو او هغه جنرال نالج اپلای کړو په هغه کس باندې، یعنی هغه ته ایجوکیشن ورکړو یا هغه د ریسک فیکټر نه بچ کړو، نو دې ته مونږ پرایمري پریوینشن وایو. سیکنډري پریوینشن relates to symptomology. These are intervention initiation after stressor. اوس فرض که یو کس ته هغه ته سټریس وشو، د سټریس نه فست چې کله مونږ هغه ساین سیمټمز راشي، سیمپټومالوجي مطلب هغه چې په هغې کې مونږ ساین سیمټم سټډي کوو، صحیح ده. نو د سټریس نه فست کله یو کس ته هغه ته سټریس راغی، د سټریس نه فست چې کله مونږ هغه ته انټرونشن ورکوو، یعنی کوم میډیسن چې ډاکټر پرسکرایب کړي هغه اگزامپل دا دی چې یاره یو میډیسن پیشنټ له ورکول اډمنسټر کول د سټریس راتلو نه فست، نو هغې ته مونږ سیکنډري پریوینشن وایو چې د کس د سټریس نه بچي. ټرشري پریوینشن relates to adjust processing taking place a reconstitution مطلب د ریکوري begin and maintaining factors. مونږ چې څنګه وختي ویلو چې دا هغه پریوینشن دی چې د ټریټمنټ نه فست مونږ داسې پریوینشن کوو د پیشنټ چې هغه واپس ریکوري ښه والي طرف ته راشي، یعنی دا هغه کوم فزیکل تھراپي ورکوو، د هغه سپورټ وکړو، نو هغه ټرشري پریوینشن کې راځي. پرایمري پریوینشن کې به داسې چې د یعنی ریسک فیکټر موجود وي او د هغې نه مخکې د یو پیشنټ مونږ کوم پریوینشن وکړو نو هغې ته مونږ پرایمري پریوینشن وایو. سیکنډري دې ته وایي چې کله یو ډیزیز وشي یا یو سټریسر راشي او هغه ته وشي، هغې نه پس چې کوم د هغې مونږ پریوینشن کوو، یعنی دا نور کمپلیکیشن انزایټي او منټل هیلث خراب نشي، د هغې د پریوینشن دپاره مونږ سیکنډري پریوینشن یوز کوو. او ټرشري کې چې واپس ریکنسټیټیوشن مطلب چې د پیشنټ هیلث چې دی هغه واپس ریکور شي، ښه والي طرف ته راشي. د دې تیوري چې کوم میټا پیراډایمز دي یعنی کوم میجر کنسپټ هغه څلور دي: پرسن دی، انوایرمنټ دی، هیلث دی، نرسنګ دی. دا ټول به سټیپ بای سټیپ ایکسپلین کوو. اولنی دی پرسن. نو پرسن is viewed as an open system that interact with the environmental forces and stressor. پرسن چې دی دا زموږ داسې شو کړی دا اوپن سیسټم دی. اوپن سیسټم مطلب دا دی چې کوم زموږ سره په انوایرمنټ کې موجود دی، دا انټریکټ کوي چې کوم د انوایرمنټل فورسز دي او انوایرمنټل چې کوم څومره سټریس دي د هغې سره د پرسن انټریکشن دی، دې ته مونږ څه وایو؟ پرسن وایو. The person is composed of 5 variables given below. وایي دا پرسن چې دی دا جوړ شوی دی د څلور ویریبلز نه یا ډایمنشن نه کوم چې لاندې دي. اولنی دی فیزیولوژیکل. فیزیولوژیکل ډایمنشن څه ته وایي؟ refer to the
physiochemical structure and function of the body. دا ریفر کوي چې فزیوکیمیکل موږ سره څومره کیمیکلز وي سټرکچر بیس او فنکشن بیس یعنی د باډي چې کوم فنکشن دی سټرکچر دی هغه په دې کې راځي ټیک ده نو د دې نه چې دی نو انسان جوړ دی پرسن جوړ دی موږ وختي وي چې د پنځو ډایمنشن نه انسان جوړ دی نو فزیولوژیکل شو دویم دی سایکولوژیکل ریفر ټو منټل پروسس اینڈ ایموشنز زمونږ چې کوم منټل پروسس دی یعنی زمونږ برین خبره کوي چې یاره زمونږ کوم منټل پروسس ایموشنز دی نو دا په سایکولوژیکل کې راځي بل دی سوشو کلچر Socio-cultural refer to relationship between social cultural expectation and activities یعنی دا خبره کوي د معاشرې په معاشره کې زمونږ ریلیشنشپ هغه فیملی کې وي که هغه فرندشپ وي که هغه ګرل فرند بوای فرند کوم ریلیشنشپ وي لو ریلیشنشپ وي یا زمونږ کوم فیملی یا معاشره کوم ایکسپیکټیشن لري زمونږ په معاشره کې څه اکټیویټیز دي نو هغې په باره کې دا دی یعنی د سوشل کلچر په باره کې دا خبرې کوي چې زمونږ ایکسپیکټیشن د خلکو ایکسپیکټیشن زمونږ د څه دي او زمونږ کومې اکټیویټیز دي کوم ریلیشنشپس دي spiritual refers to the influence of spiritual beliefs یعنی کوم زمونږ چې مذهبي عقیده ده یعنی زمونږ کوم اسلام دی هغه زمونږ سره څه انفلوئنس کوي زمونږ په client system باندې څه اثر پرې باسي بل دی developmental refer to those processes related to development over the lifespan د عمر تېرېدو سره زموږ باډي کې چې کوم ګروت کېږي کوم پروسیسینګ کېږي یعنی هغې پکې راځي ډیولپمنټل هغه ته وایي چې هغه زموږ په باډي څومره ګروت کېږي د عمر تېرېدو سره نو هغې ته وایي یعنی نو دې سیزون دې پنځو چې کوم ویریبلز دي د دې نه زموږ باډي جوړه ده دویم چې د environment څه ته وایي Newman defined the environment as all the internal and external factors that surround the client یعنی د client چې کوم internal body کوم دننه او external factors دي یا د هغې مطلب کوم څومره چې surrounding زموږ څیزونه دي نو هغې ته موږ environment وایو صحیح ده دا دی بیټي نیومن ډیفاین کړی چې environment دې ته وایي the internal environment exists within the client system مطلب د client په باډۍ کې زموږ په باډۍ کې چې کوم environment دی هغې ته موږ internal وایو او کوم the external environment exists outside the client system یعنی د client system نه چې کوم بهر environment دی هغې ته موږ external environment وایو بل دی health is a equate with wellness health چې دی دا زموږ سره برابر دی د wellness یعنی wellness definition به زه سمپلی دا وکړم چې د feeling is good یا مطلب چې زموږ صحت ښه وي زمونږ چې کوم صحت ښه وي هغې ته مونږ څه وایو wellness وایو condition in which all parts and subparts variables are in harmony with the whole of client مطلب دا دی چې هغه کنډیشن چې په هغې زموږ د باډي چې څومره پارټس دي بیا د هغې سب پارټس دي یعنې چې کوم ویریبلز په هغې کې راځي هغه ټول مونږ ته د هیلث په باره کې دا خبره کوي چې د absence of disease صرف دا نه دی چې یاره ډیزیز نه وي نو زموږ سره به هیلث وي مطلب دا دی چې زموږ ټول اوورال باډي چې کوم پارټس دي یا سب پارټس دي هغه ټوټل بیلنس کې وي او ویلنس کې وي نو هغې ته به مونږ څه وایو هیلث وایو څلورم دی nursing the major concern of nursing in this model is to help the client system to attain and maintain and retain system ability کنسر معنا اصل کې تشویش خو دلته د دې مطلب دا دی چې نرسنګ ته زموږ سره یو هولیاسټیک کیر پرووایډ کوي نو دا کوم تیوري موډل چې دی دا د نرسنګ داسې هیلپ کوي چې هغه کلاینټ سیسټم له هولیاسټیک کیر ورکوي د هولیاسټیک کیر په بیس باندې کلاینټ چې دی هغه زموږ سره اټین کړي یعنې حاصل کړي مینټین کړي برقرار وساتي او ریټین کړي واپس یې کړي کوم سیسټم سټیبلیټي مطلب دا دی ویلنس ښه والی یعنې چې دا ماډل کوم چې زموږ دا تیوري ده دا هغه ماډل دی چې دا د نرسنګ هیلپ کوي چې په هغې کې نرسز څه کوي هولیاسټیک کیر پیشنټ ته پرووایډ کړي او هغه پې خپل هیلث چې دی هغه مینټین وساتي او دوباره د النس نه ویلنس طرف ته وراشي ښه والي طرف ته نو دې ته موږ څه وایو نرسنګ وایو انټریکټینګ ویریبل دا مختلف ویریبل دي کوم چې ډیولپمنټل دی سپریچول دی سایکولوژیکل دی فزیولوژیکل دی سوشو کلچر دا مختلف ویریبلز دي
کوم چې زمونږ د باډي ته جوړه ده او په یو بل کې د دې کوم ریلیشنشپ ته وستې دي. Concept of Betty-Newman theory. The Betty-Newman system model consists of central core which is composed of normal line of defense, line of resistance, line of flexibility. Betty-Newman system model چې دا جوړ دی زموږ سره central core باندې. central core مطلب زموږ چې کوم باډیز یا کلاینټ سیستم خبره کوي چې دا جوړ دی د څه نه د نارمل لاین اف ډیفنس نه. مونږ چې کوم د وختي ویلو درې ډیفنس لاین مونږ ویلو او چې کوم هغه فلیکسیبل وو، دویم نارمل لاین اف ډیفنس دی او دریم چې وو نو هغه لاین اف ریزیسټنس وو. اوس کوم فلیکسیبل لاین اف ډیفنس چې دی هغه زموږ سره په پرایمري پریونشن کې راځي چې یاره پرایمري پریونشن کې فلیکسیبل لاین اف ډیفنس چې دی نو هغه کلاینټ سیستم چې دی هغه ډیفنس کوي. دویم سیکنډري پریونشن کې چې دی نو هغه نارمل لاین اف ډیفنس کوم چې د سیکنډري پریونشن کوي او په ټرشري کې لاین اف ریزیسټنس وو. فلیکسیبل بس په دې کې ونلې دی. فلیکسیبل لاین اف ډیفنس څه ته وایي؟ اوټر بیریر دی. دا زموږ سره یو اوټر بیریر دی. فرست لاین اف ډیفنس دی دا د پروټیکټیو بفر کار کوي. ډاینامیک دا څومره ډاینامیک دی چینج کېږي راچینج کېږي. کین بي الټرډ ان ریلیټیولی شارټ پیریډ اف ټایم یعنې د لږ ټایم نه پس چې دی نو دا چینج کېدی شي. prevent stressor invasion of the client system. د دې لاین اف ډیفنس کار دا دی چې دا د سټریسر د کلاینټ سیستم ته د دننه کېدو نه بچ وساتي، یعنې سټریسر دننه پرېږدو ته نه پرېږدي. بل دی نارمل لاین اف ډیفنس. کلاینټ نارمل یوزول ویلنس لیول. نارمل لاین اف ډیفنس دا زموږ سره کلاینټ نارمل حالت ته وایي یا ویلنس لیول چې دی یعنې زموږ چې کوم ښه لیول دی د صحت ښه لیول دی هغې ته نارمل لاین اف ډیفنس وایو. اټ ریپرزینټ سټیبلیټي اوور ټایم او دا لاین اف ډیفنس چې دا زموږ سره د ټایم تېرېدو سره چې کوم هیلث دی د هغې سټیبلیټي یعنې ویلنس موږ ته شو کوي. سټینډرډ from which to measure health deviation او د دې نارمل لاین اف ډیفنس چې کوم سټینډرډز دي د هغې په بیس باندې مونږ هیلث کې چې څومره ډیویشنز راځي چینجز راځي هغه په مونږ میجر کولی شو. لاین اف ریزیسټنس اټس پروټیکټ د بیسیک سټرکچر. دا زموږ سره پروټیکټ کوي بیسیک سټرکچر کوم چې باډي سټرکچر دی هغه پروټیکشن کوي. لاین اف ریزیسټنس تھرډ لاین دی صحیح ده. become activated when normal line of defense is invaded by the stressor. دا هله اکټیویټ کیږي کله چې نارمل لاین اف ډیفنس د دې جوګه نشي چې یاره هغه سټریسر ته بیریر شو کی، یعنی کله چې نارمل لاین اف ډیفنس یعنی دا درې لاین اف ډیفنس هټ شي او د سټریسر زموږ باډۍ ته دننه راشي نو بیا هله لاین اف ریزیسټنټ اکټیویټ کیږي. لکه د اگزامپل ورکړی اگزامپل از ا هیومن سیستم. هیومن سیستم اگزامپل ورکړی چې کله سټریس زموږ سره زموږ باډۍ ته راشي نو هله بیا دا ریزیسټنټ لاین اکټیویټ کیږي. سمپل مطلب دا دی که چېرته داسې جرمز وغیره پارټیکل راشي زموږ باډۍ ته او هغې کې بیا زموږ ایمیون سیستم اکټیویټ شي، یعنی کوم چې ډبلیو بي سي دي او انټي باډیز دي او د هغه د انفیکشن خلاف کار وکړي صحیح ده، او هغه واپس چې کوم ریزیسټنس شو کوي د دې مایکرو ارګانیزم ته نو دې ته مونږ څه یعنی کوم ریسپانس ورکوي جواب ورکوي نو دې ته مونږ لاین اف ریزیسټنس وایو چې یاره دا ریزیسټنس ودرېږي چې مخې ته نور کمپلیکیشن را نشي صحیح ده. strength اوس د دې تیورۍ strength څه دي؟ The primary strength of the nursing model that Newman present is that it can be used in all areas of nursing. د دې تیورۍ چې کوم اولنی strength دی primary strength دی نو هغه دا دی چې نرسنګ کې یعنی چې څومره ایریاز دی هیلث کیر ایریا کې نرسنګ دی په هغه ټولو کې دا تیوري مونږ اپلای کولی شو. دا زموږ سره پرایمري strength دی. دویم strength یې سره this theory is also unique او دا تیوري دا یو یونیک کوالټي ده. ولې؟ because it can be equally applied to any person or group. ځکه چې دا مونږ اپلای کولی شو په هر قسم فرصت باندې یا په کس یا په یو انډیویجوال باندې یا په ګروپ باندې. ټیک شو. دریم strength دی the goal of this theory is to show people that they can choose to work toward a state of optimal wellness by taking more control over their current environment.
د دې تیورۍ چې کوم مقصد دی هغه دا دی چې دا خلکو ته وښایي چې یاره هغوی چې کوم موجوده ماحول دی صحیح ده په هغې باندې هغوی په خپله کنټرول راولي چې یاره تاسو خپل ماحول ښه برابر کړئ تاسو خپل ماحول باندې کنټرول وساتئ تاسو خپل ماحول داسې برابر کړئ چې تاسو ویلنس طرف ته ولاړ شئ یعنې تاسو په خپله ښه والي طرف ته لاړ شئ په دې ماحول کې تاسې داسې هیلتي ماحول ځان نه برابر کړئ جوړ کړئ چې تاسو په هغې کې صحتمنده یې صحیح ده د دې دا مطلب دی سمپل this allows for nurses to be consistent in the care that they provide to their patients no matter what their position may be د دې خبرې بس مطلب دا دی چې دا تیوري موږ ته نرسز ته دا اجازت راکوي چې یاره تاسو د یو پیشنټ ته کیر ورکوئ نو میټر وټ دیر پوزیشن می بي او رجسټر نرس وي یا نرس پریکټیشنر وي یا نرسنګ اسسټنټ وي وغیره دا څه میټر نه کوي بلکې میټر هغه کوي چې هغه مونږه مسلسل یو پیشنټ ته کیر پرووایډ کړو صحیح ده نو دا تیوري سټرینګ و اوس د دې تیوري ویکنس ته راځو The primary weakness of this nursing theory is that it can be difficult for those outside of this field to understand what is being discussed. د دې تیوري چې کوم اولنی ویکنس دی نو هغه دا دی چې دا تیوري ډېره مشکل ده د آوټ فیلډز خلکو دپاره یعنې د نرسنګ نه علاوه چې څومره فیلډز والا دي هغې دپاره مشکل ده چې هغه ته تیوري انډرسټینډ کړي وپېژني او دا تیوري ډسکس کړي یعنې په دې کې داسې سپیشل لینګویج یا ټرمینالوژي جوړ شوي دي چې د هغې د وجې نه صرف نرسز انډرسټینډ کولی شي او چې کوم نان نرسز والا فیلډ دي یعنې هیلث کیر والا یا مختلف څومره چې فیلډ دی هیلث کیر کې هغوی دا نشي انډرسټینډ کولی د دې د وجې نه دا ویکنس دی بل دویم ویکنس دا دی چې when there is a added difficulty to the nursing process then it become more difficult to implement a plan that can take a person back to optimal wellness که چېرته به دې کې مونږ نور داسې ډیفیکلټیز ایډ کوو په نرسنګ پروسس کې نو دا به ډېر زیات ډیفیکلټ کې دا نرسنګ پروسس چې کله مونږ یو پلان جوړو او هغه بیا مونږ امپلیمنټ کوو د یو پرسن دپاره کلاینټ دپاره نو هغه به ډېر زیات ډیفیکلټ وي او هغې کې به دا خاصیت کوالټي کمه شي چې هغه مونږ ښه والي طرف ته ژر بوځو نو دا بل ویکنس دی دریم یو دی when human beings are treated as individual nursing becomes more effective د دې خبرې مطلب دا دی چې کله موږ انسانان انډیویجولی ټریټ کوو یعنې چې کوم انډیویجوال پرسن ټریټ کړي هولیسټیک کیر ورکړي نو هغه نرسنګ بیکم مور افیکټیو نو نرسنګ چې دی نو ډېر زیات افیکټیو پازیټیو افیکټ اثر پرې باسي خو دا تیوري چې نو دوی موږ ته ګروپ وایز خبره کوي انډیویجوال وایز چې دی نو هغه خبره نه کوي د دې د وجې نه چې دی نو دا ویکنس دی کمزوري ده بل open system are always in a state of movement Newman offers is an opportunity to encourage that movement to be toward wellness instead of illness کې صحیح ده اوپن سیستم واستشه اوپن سیستم چې دا زموږ د کلاینټ سیستم یعنی کلاینټ باډي خبره کوي چې دا همیشه یعنی هغه په کوم سټیټ کې وي په مومنت سټیټ کې وي صحیح ده Newman offers us an opportunity to encourage that moment to be toward wellness instead of illness نیومن تیوري چې کوم ده نو دا موږ ته اپارچونټي راکوي چې موږ یو پیشنټ انکریج کړو چې هغه خپل مومنټ چې دی نو هغه د ویلنس نه النس یعنې ویلنس طرف ته راشي د النس نه صحیح ده یعنې چې یو بیمار چې دی د هغه د بیمارۍ نه تندرستۍ طرف ته راشي هغې کې موږ د انکریج کوو صحیح شو بل د سمري Betty Newman system model provides a comprehensive, flexible, holistic system-based perspective for nursing. دا already موږ ویل چې یاره نیومن کوم سیستم موډل چې هغه موږ ته پرووایډ کوي comprehensive او flexible, holistic care او system based wise کوم کیر چې هغه موږ ته پرووایډ کوي صحیح ده بل نیومن model focuses on the responses of the client system to actual or potential environmental stressor یعنی په environment کې چې کوم stress راشي صحیح ده هغه stressor چې کوم actual یا potential problems کاس کې
ایلنس کاس کوي نو هغه ته د یو کلاینټ سره ریسپانس وي واپس، نو په هغه کې دا تیوري په کلاینټ په ریسپانس باندې فوکس کوي. صحیح ده. د یوز اف پرایمري سیکنډري ټرشري نرسنګ prevention intervention to retain attainment and maintenance of optimal client system wellness. او په دې کې موږ ویل چې سیستم بیس چې دی غره نو موږ اصل کو د هغه پریونشن کو فرض کا یعنی پرایمري پریونشن کې موږ اصل کو چې کوم ریسک وي د سټریسر هغه نه پریونټ کو، سیکنډري کې چې کوم سټریسر راشي هغه پریونټ کو، او بیا ټرشري کې موږ ویلو چې د علاج نه پس چې کوم پریونشن کو نو هغه ته موږ ټرشري نرسنګ پریونشن وایي. نو دا درې قسمه پریونشن دي چې هغه په موږ سیستم بیس باندې یوز کوو او هغه به اپلای کوو. د هغه په ذریعہ چې کوم موږ هغه کوم ویلنس لري هغه واپس مینټین راولو، او چې کوم کلاینټ سیستم یعنی د کلاینټ سیستم چې دی نو هغه واپس موږ برقرار راولو چې کوم طرف ته ویلنس طرف ته. تhank you so much.